أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد الشريد دا ملګری تپوس کړي یو سړی قصدن په مانځه کې داسې عمل وکړي چې د هغې په وجه سجده سهو لازمه شي، که داسې عمل یې وکړي چې ډېر عمل و چې هغه د هغې په وجه مونځ ماتېده، نو بیا خو په سجده سهوه باندې نه راګرځي، مونځ مات شو. خو که نه داسې عمل یې وکړي چې لږ غوندې عمل و، نو په هغې باندې مونځ نه ماتېږي. خو سجده سهوه چې وکړي لکه داسې عمل یې وکړي چې واجب پاتې شو د سړي نه، یا یې چې کومه دی نو فرض د خپل مقام نه رستو کړه، نو په دې باندې مونځ مات نه شو، مونځ ناقص شو، مونځ کې نقصان راغی، نو دی د دغې سجده سهوه وکړي، مونځ به وشي. خو داسې اعمال دې قصدن نه کوي، په خطا باندې وشي نو خیر دی، قصدن دې نه کوي. ښه یو سړی بل تپوس دی چې سړی په مانځه کې داسې عمل په وجه باندې سجده سهوه وکړي چې د هغې په وجه سجده سهوه نه لازمیږي، نو آیا البته که سنت ته پاتې شو او د سجده سهوه وکړه نو خیر دی، نقصان مانځه ته نه رسي. خو د طریقه دا ده او د فقه اصول دا دي چې د واجبو په وجه باندې به سړی سجده سهوه کوي، خو که د سنتو د ترک په وجه یې وکړه، د دې وجه نه دا ضروري خبره ده چې سړی د مانځه فرایض، د مانځه واجب او د مانځه سنت دا کم از کم زده کي، چې ته دا پته لګي چې ما واجب پرېښودل که ما سنت پرېښودل. نو د سنتو په پرېښودو باندې سجده سهوه نشته، خو که وکړه چا نو مانځه ته پې نقصان نه رسي. دا ملګري تپوس کړی دی چې چا له مونځ نه ورځي او د زده کولو کوشش یې نه کوي او مړ شي، نو د دې په باره کې نو پته نه لګي چې دا څنګه سړی دی چې مسلمان دی او دی مونځ نه زده کوي. د حج متعلق راغلی دي چې یو سړي باندې حج فرض او د حج ونه کو، که دی یهودي مري او که دی نصراني مري، مطلب دا چې دا مرګ د یهودیت او د نصرانیت دی، نو حج په عمر کې یو ځل فرض دی او مونځ په شواروز کې 15 ځله فرض دی. نو چې یو مسلمان بندی او هغه مونځ نه زده کوي او هغه مونځ نه کوي، د دې معنا دا ده چې دی دا مونځ د سره مني نو انکار خو یې نه دی کړی، کافر ورته نه شي ویلی، خیر دی، مجرم دی عظیم الشان. نو بس هلته به دې تپوس کېږي، نو اوس د دې به موږ څه ووایو؟ هلته به دې تپوس کېږي د قیامت په ورځ باندې. د ترمذي شریف او ابو داود شریف حدیث دی چې د دې سړي نه به اول د مانځه حساب کتاب اخیستی کېږي، او تاسو په دې تعلیم کې بار بار اورئ، اول به د مانځه حساب کتاب، نو که مونځ یې ناقص و نو نفل یې وګورئ، الله به ورته ووایي، که نفلونه وو نفلونه به وله په فرضو کې لګئ، خو داسې نه ده چې 2 رکعته نفل به په 2 رکعته فرضو کې لګي، داسې نه ده. بعضو روایتو کې راغلي دي 200 رکعته نفل به د یو فرض په ځای باندې لګي، نو دا نفل ډېر زیات کول پکاري. او که د چا مونځ ښه راووته نو بس مخکې نور اعمال به هم په دې قیاسولی شي، زکات وغیره وغیره. او که مونځ یې نقصاني راووت نو د مونځ زده کړه دا لازم ده، دا فرض ده، دا مونځ فرض عین دی. مسلمان بنده باندې د ټول نور ګوره د مانځه دومره تاکید رسول الله مبارک فرمایلی دی چې ماشوم ته تاسو مونځ وښایئ چې دی د 2 کالی چې دی مونځ په مانځه باندې ودرېږي، مونځ کوي، او چې د 10 کالو شي او دی مونځ نه کوي، نو په دې مانځه نه کولو ده ته سزا ورکوئ. حالانکه د 10 کالو ماشوم لا بالغ نه دی، نابالغ دی، که بالغ بیا خو پې فرض دی، او نبی علیہ السلام وی د 10 کال تاسو له سزا ورکوئ چې دی عادت شي، چې دی د دې وخت نه د مانځه عادت والی. نو دا د مانځه د اهمیت په بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. نو داسې سړي دپاره اسم بس بخنه به ول سړی غواړي او نور څه ول څه کولی نه شي. هغې وجه دا ده چې هغه په ژوند کې دې خبرې ته اهمیت نه دی ورکړی، د مونځ څه پروا یې ساتلې نه ده، نو چې نه ده ساتلې نو بس الله دې ایمان ته خیر کړي، نور چې کوم دی نو مونږ ته کافر نشو ویلی.
دا ملګري وایي چې زه هره شپه د الله نه غواړم چې ما د سهار مانځه ته پاسې خو توفیق نه میلاویږي. دا بعضې خبرې په دعاګانو نه کېږي، دا به لږ نرتوب غواړي. خبره پوه شوې؟ که دا سړی سوال کولو والا زمیندار سړی نو دا راته ووایي چې کله ستا په کومه شپه اوبه خوري په 1 بجه او یا په 12 بجې، نو ټول کور والا ته ووایي چې هلکه ما خو موبایل هم خپل سر ته ایښودلی خو ګورئ شي. خیال کې مې راځي که زه لیټ را لیټ شم ګورئ اوبه به بل اوس بیا په خوړ باندې اوړي او نیرونه اوچیږي، غنم اوبه کول غواړي، خرکاوه کې ولاړ دي. مطلب پوه شوې؟ که د دې سړي په د شپې ډیوټي نو دا راته نوکر دی نو دی د ډیوټۍ له ځي که نه ځي؟ تاسو خیال ته راځي؟ داسې بل عمل داسې بل عمل سهار وختي په 7 بجې دکان ته دکاندار روانېږي که نه روانېږي؟ نو یاره د دکاندارۍ دپاره 7 بجې فکس سړی تلی شي، 8 بجې تلی شي، اوبه خورله چې کوم دی په 12 بجې او په 1 بجه پاسېدی شي، نوکرۍ له په خپل ټایم باندې فکس ځي او مانځله نه شي، نو دا د شیطان غلبه ده. لږ غیرت ځان کې پیدا که شیطان ته ویې زه به دې برابر کړم، ټوکې خو نه دي، خو خیر زه درته وظیفه هم ښیم چې تاسو اوس خامخا دونه بې خونده خفه نه شي. دا بعضې خبرې زه په مزاح باندې کوم، خیال کې مې راځي. کله چې ماسخوتن سملي د سبا د مانځه د پاسېدو نیت مه کوه، د تهجدو نیت وکړه. 11 پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 11 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم، 11 پیرې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. دا فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم دا چې کومه دی د اخره اوله سپاره کې په آخري صفحه باندې دی فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. دا 11 پیرې ووایه او الحمد آیت الکرسی چې سړی وده کېږي دا الحمد قل هو او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی دا هر مسلمان بندوي او په دې نیت سمله چې خدایا ما تهجد لپاسي سار د مانځه مه کوه، سار مانځه خو ستا اشنا هم پاسي مسلمان یې د سا د پېشمه دغه غم وکړه چې د سار د مانځه نه 1 ګنټه مخکې پاسمه چې 8 رکاته 12 رکاته تهجد هم وکړمه، نفلونه هم وکړمه او تلاوت هم وکړم او ذکر هم پکې وکړم. دا نیت وکړه انشاءالله الله به دې پاسئ کې خیري ښه.